الرحیم بخاری شریف اول جلد درس نمبر 120 صفحہ یوسل نہ پنزوز باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة اللهم صل على حضرة سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه پلاس باندې استعانت په منځ کې دنه خو چې کله دا من امر الصلاة عمل قلیل فی الصلاة مفسد للصلاة ندی او کچرت عمل کثیرو بیا مفسد للصلاة وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما يستعین الرجل فی صلاته مدد حاصل اولی شي سړی منځ خپل کې من جسده د بدن خپلنا بما شاء چې څنګه اراده وشي خبره باندې پوښ محشل کلی دی قیل ولی شوی دی لا مطابقة بین هذا الاثر والذین بعده وبین الترجمه د دې اثر هغه دوه روایت چې دینه پس را روان دي او د ترجمه درمیان کیس مناسبت نشته ځکه ترجمه کې یو قید لګیدلو اذا كان من امر الصلاه او دلته چې دا څه کیږي نو دا خو من امر الصلاه نه دی جواب دا ورکولی شي چې د آثار اگر چې ظاهرا ورته ګوره مطلق دي خو په نفس الامر کې دا مقید دي لأن العمل بإطلاقها لکه کوم په اطلاق سره عمل ته ګوري نو خو ممزکیږي جواز د عبس ته واخو مراد نه دی د چانو همدغه ته مراد دی چې من امر الصلاه منځ کې که عمل شي نو پروا نه يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء هغه قید دلته ملحوظ دی اذا كان من امر الصلاه وضع ابو اسحاق ابو اسحاق کی خودلا قلن صوته ټوپه خپل فی الصلاه منځکی ورفعها او دیو چتکا او دا هم من امر الصلاه مثلا لاجل الصلاه وضع علي رضي الله عنه كفه علی کرم الله وجهه خپل لاس کی خود ولا رزق الايسر پدې ګس مړون باندې دا به خودلو ده همیشه الا ان يهك جلدا او يصلح ثوبا کسرمن به ګروله دا من اجل الصلاه سرمن چې ګریږي وځي ګریږي ته ګرینا دا مخل د حضور فی الصلاه ګرځيږي دا منځ د پاره سرسری سرمن وغیرہ وګري او یا يصلح ثوبا یا سړی جامه پسمه کی لکه څنګه چې شو د شروط الصلات دي که خلاصي لیکلي دي چې انسان د کپړو لشړک ورکولی شي چې کله پاسي د کرستو د مقتدیانو حضور خرابېږي د خپل حضور خرابېږي خو هغه بیا چې کله بيدینی کنه او عمل کثیر ته مبزینی شي نو بهرحال استعانت بالید فی الصلاة اذا كان من امر الصلاة دا جواز دارت خو چې مبزی عمل کثیر ته نشي او دا مبنی وی په عمل قلیل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالكنا عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما انه اخبره انا عبد الله بن عباس انه بات دا مخکم سوکره دي تیرو عند ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاتجعت ولا عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبل بقليل او بعد بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس كينس فمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شن المعلقة بار بار تیرو نزول مشو
فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوعد رسول الله. غور ترجمه سره موافقه کی خود رسول الله مبارک الله بالخير على راسه زما پسروان واخذا بالاذن اليمنى دخي غنوني ويفتلها دستاول بيده فلا سرع فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اتجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى صبحا قد مر مرارا. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. مخی منځ کی کلام دا یجوزو بعد کی بیان روا شوی بعضوی چې ما سبق امتونو کی کلام فی الصلاة دا جایزو پوش زمون دی شریعت کم جایزو خجدا کلا حبشو تا عبدالله ابن مسعود سبلاړو دی واپس راغو مبارک باندې سلام واچولو غمانځ کی ولاړو غ جواب ورنکو دی خفشو چې زنه مانه مبارک خفشو ویني ذکر سلام جواب نه راکې مخکې خو به راکولو مبارک ذکر سلام وګرځولو علیکم السلام وته بیا ورته چې نفس صلات الشغله منځ کې سړی مشغول دی خدای تعالی سره نو دې کې د خلکو سلامونو او خبرو توزګارني خبري منسوخ شي. وقوموا لله قانتين جکل نازل شو صحابه کراموی فامرنا بالسکوت فدا غزی مظهری وغیرہ ټولو ګوري. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عمش عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله ابن مسعود سے مراد ما درته قال كنا نسلم على النبي مبارك عليه السلام باندې سلامونه چول او غمان ذکر فيرد علينا منتبو عليكم السلام کله چې واپس من راغو فلما رجعنا من عند النجاشي د نجاشي د دربار اصحابنا مې مسلمان شو سلمنا علی من بسلام واچول فلم يرد علينا وعليكم السلام راتونوي وقال ان في الصلاه شغلا منځ کې سړی شغل لري نو بس دوی ملي کړی دي نوع من الشغل بس یو نوع شغل لري لا يليق معه الاشتغال بغيره چلته نه خیږي اشتغال بغيره دا کول کرمانی کړي او جواشتا يكون للتعظيم شغلا عظيما وهو اشتغال بالله تعالى دون غيره في مثل هذه الحالة. خبر وان غب اشتغال چې هغه خدای تعالی سره سړی مشغول منسخ معراج د مؤمن دی کنه. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي هل تسري قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله عن النبي عليه السلام نحوه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى وابن يونس عن اسماعيل عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن ارقم انه كنا مخفف عن المثقل مونږ لا نتكلم في الصلاه خام بخبر كل منزك على عهد النبي مبارك عليه السلام په زمن کې يكلم احدنا صاحبا زمون یو کس به د ملګری سره خبرې کول به حاجته په خپل حاجت باندې کله به دا پښتنم کول سوره کاتوش حتى نزلت تردي چې نازل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت موږ مامور کړو شو سکوت باندې علامه عینی لیکلي سلورمي حشیت نقل کړي کرمانی نه لیکلي واجمعوا على ان الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها يبطل الصلاه فاما الكلام لمصلحتها فقال ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد يبطل الصلاه وجوزه الاوزاعي وبعض اصحاب مالك وقال ابو حنيفه كلام الناس ايضا دام مبطل الصلاه بخلاف للشافعي او کلام د ناسی دا مبطل د صلات نه دي وسنګ چې روزه کې خوراک دا مبطل د صوم نه دي چې ناسی نه وکذا عندنا عمدہ کرنګ زمون په نسبت باندې الا في قليل سبق لسانه او سها
او جهل الحرمة اذا كان قريب الاسلام انتهى. برها زمون په نسبت باندې کني سرنی او عمدنی کلیږي او کډيري مطلقاً کلام د مقصد د صلات دی خبر باندې پوښ باو ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال سنازل رش مسألة پیخش سره منځ کې تسبیح او یا حمد په صلات وي سړو د پاره دا جواز لري او زنانه به تسبیح کوي لاس بلاس تر گزاري خو سره وتی نشي نو دا غيړو مسله پاتې نشي. به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم نبيه عن سهل بن سعد قال خرج النبي عليه السلام يصلح بين بني عمرو بن عوف دا اوس قبيله دي کوبا کې سجن کړو خپل درمیان کې مبارک د غیث الهتال تلاړو وحانت الصلاة او دلتا مدینه منوره کی دمون شتیم راغ فجا بلال ابا بکر بلال سبراو صدیق اکبر سبتا رضی اللہ عنہ فقاله بسن نبی مبارک علیہ السلامات بن کڑی شو دے جرگا کی مصروف دی فتأم الناس تخلقت امامت ورکی دا جمع ٹیم شوی قال نعم غویلاو ان شیطم کتا زغواری فقام بلال الصلاة بلال سے منس قیم کو اقامتی وکتی فتقدم ابو بکر صدیق اکبر سے براندش فصلى منزور کوله فجاء النبي مبارک علیہ السلام د منځ په دوران کې راغی جمع ولاړه صدیق اکبر سے مخ کی رضی الله عنه يمشي في الصفوف يشقها شقا دي صفونو کې روانو او دا شلول پښلول سره دا امام د پاره جواز شته نه کېدل نه لیکلي هو وکره لغیره حتى قام في الصف الاول اول صف کې مبارک درېدو واخذ الناس بالتصفيح فنسخه کې بالتصفيق امراغ خلق د الله سنه پړ کول شروع فقال سهل هل تدرون ما التصفيح پويږي التصفيح ستوي هو التصفيق لاس پړ کول وکانه ابو بکر رضی الله عنه او صدیق اکبر سے بولا التفتو فی الصلاة منزکی اخوادی اخواکت البینام فلما اکثرو کل جدید تصفیق کی اکسارو کو دور زیاد لسنو پڑکول التفتان وغد استرگو پا گوٹو قتل فیضن نبی مبارک علیہ السلام اچانک ودولی دے چولاڑو فی الصف نبی آدھے چرتا ٹنگے دے فاشاری لئی رسول الله مبارک ورته اشاره وکړه مکانک یعنی الزمو خپل زیبت لازمونی سزار پسې منسکوم اقتداء افضل فاضل پسې صحیح فاضل مبذول مو آیا وشو اگر چې دا تعبیر شارحینو کړو خو ماته خو نه راکړه صدیق اکبر سره تفاضل او رسول الله مبارک ته افضل وایي مبذول ورته ولې خبر باندې پونش او پیغمبر علیہ السلام تفاضل څنګه وي افضل ورته وایي صيغه اسم تفضیل کړي را ده پښتو باندې پوښلې نه مستازانو نور دي له نه چرته شرح حقیقت له ذوق مې دغه دی او ایمان مې دغه دی رضا پس فرفع ابو بکر يديه لسنه غمان زکی او چت ک فهمد الله ترجمه سره مناسبت واضح ده ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة ثم رجع القهقرة بیا پرست روان شولی تعظیما للنبی غیر الله بطور تعظیما پرست تک څنګه دی ثابت مخ په مخم رسول الله مبارک د حمزه سره د پرست تللی او صدیق اکبر سے خپل دغه د نبی اسلام د تعظیم لپاره پرست تللی او کسو کو جنا د پیر سیب چې کرسي کې ناس ته د خلک په پښه شازي بارا توخای وداته چې د کور کې اوسېږي د جمعات کې د امونس کې بارا توخای او د ستانوم راته په مسلمانانو په لیست کې وخای کافر ما جوړه څه د نادره دفتر چې دی کې ونامیم لیکلی شي چې په داغ ودا د خپل تباہ برباد کو بس دا نه منو چې مخلوق نه پرست تک نشته دا د صوفیانو خپل اختراع او دا شرک دی دا بدعت دی ما ورته حدیثو کې بخاری کې خو دی اوس په کیسه مچختی لټاوه اول صلیبی کلی خو د چا مدرمات کې اوس د چتی بچي کونه دی په وخت نه ټینګي بل خخت ټوپونه وراوه فتقدم رسول الله مبارک علیہ السلام روان فصلى منذ باب من سمى قوما او سلم في الصلاة يقوم مسمى كي يا سلام چی په منځ کې
على غیر مواجهه اغي ته مخکینا او هو لا يعلم او مسلم علیه غپویم نوی په دوانې سلم فی الصلاه هاي 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 منځ کې داسې پکېدل کنه السلام علی الله السلام علی جبريل السلامونه پکېدل کنه پکېدل وبه قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا ابو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول من التحية في الصلاة يعني نقول التحية في الصلاة من تحية من ذكي ويلا ونسمي من مسمى قول ففلاني وانه داسي فلاني وانه داسي يتم التلكلي دي نقول السلام على جبريل وميكائيل كما مر في باب يتخير من الدعاء بعد التشهد 115 صفحه نامخ كتير وسره الشرح مطابقه ترجمه سروي بديزي كده ويسلم بعضنا على بعض سلام بچولا بعض زمونږ بجنور باندې فسمعه رسول الله مبارك عليه السلام زمونږ نور دې سلام فقال قول مبارك البسواي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك شدا كارمكم فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض تب سلام واچول په هر بنده د خدای تعالی جنې کوي اسمان کې کوزمګه کی پس د سوای زمون بهنا په تشهد د بخاری نه ثابت دی بل قول حدیث ته قولو د سوای فقال قول حدیث هغه وهابیان چې درته و چې را د مبارک علی السلام د وفات نه پس صحابه والسلام علی نبی ولودي ټیک د ولودي هغه د بعض صحابه اجتهاد حدیث قوله مبارک علیہ السلام مرفوع حدیث دا بدون د فصل نه دی خبر کې دا تفصیل نشته چې زما حیات کې وای زما د وفات نه پس پکې تغییر راولي هغه اجتهاد د صحابه دی اجتهاد د صحابه په مقابله د حدیث مرفوع کې دا متروک خبر باندې پوښولې دې بدا شیطانتونه در سره کوي عوام په شک او شبهه کې چې دا سټوډنټ طبقه غي تزل کتاب راوالي وګوره دا بخاری دی وګوره دا صحیح ابن ابو عوانه دی او دا صحیح ابو يعلى دی او دا صحیح فلان دی او دا بازار دی او دا ابن حبان دی وګوره دې کې دا حدیث راغلی اس کله مبارک وفات شو نبی صحابه دا شی بدل کړی دی او غنور قواعد او غدا کم چې د اصول حدیث قواعد دی قانون دی نغی بیا تر کړي ته چې دومره د صحابه اجتهاد شوقي دا دوه مزن د جمعې ولې نه کړي دا 20 رکعات تراویح ولې نه کړي درې طلاقونه ولې نه غني ولې وجه په کلمه واحده کې درې طلاقونه چاور کدا یو دي دا په جماعت د صحابه درو کنه خدا چې کله صحابي قول له د محدث مذهب تایید کیږي نبی اسه کوي هغه ځکه پیشکې وروړي ولو کا قرآن ولې نه وي قرآن هم بیا نه اخلي ویل فلانی صحابي خدا نه کوم ته صحابي مانی کافر ته قطب سوځي کې صحابه کرام نه مانی کا باب التصفیق باب التصفیق للنساء زنانو د پر الله سپړ کول دا سلاسونه نه یادې تلی تر بغاوه څنګه چې دا ودونه کې دا خزي کوي دا ناروا دي نه کو په دې غلانت ولې شي دا د خلاص تلی د دسلاس د تلی و پاسه د شاته مانځ کې د فتح لپاره داسي چې امام خبر شي چې سم مسله نازله راغله هم خیر کون کې چې کله زنانه راوته نو دغه مسله او زنانه نه راوځي ځان په موږ کوي نو مانځ کې سره لاسونه پړ کې د سره شته او زمون فقها د لیکلو کې زنانه چرته خپل کې جمع کوي نبي امام ورته دغه کې واستهن لکه صف چې څنګه او صفود لري کنه د ما دي ګوتو ته ګوري امام باید چې دلته د دوړ لاسونو د منځ کې دلته ورسره امام مودريږي د خدو جمع دغه د پی پوښلی کنه ام که فین فعلنا قامت واستهن شر وقایو کنه ټول دغه بیا لیکلي نو کله صورت کې بیا تصفیق زهاجت راځي صحیح دی کنه د جمعه تر وته د امام ته فتح په دې طریقې ورکول دا نشته
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثنا زهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي عليه السلام قال تصفيق للنساء وتسبيح للرجال قد مر مرارا. ودين دام فهميږي مامورت استدلال کوي چې اواز د زنانه د عورت دی، ځکه خو فتح او لقمه بالقول وباللسان نشي ورکولی، ضرب اليد باليد بك. ابي قال حدثنا هي قال حدثنا وكي عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي يرى قدم فقدم حديثنا زمونږ مذهب وقيده ثابته. قال قال النبي عليه الصلاه والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. امکه مخکې حدیث ته ترجمه ور باندې بدله د پاره د دې چې وبیانو باندې الزام سم راشي چې هغه رجوع غهکرانه مې ته مانځ کې ورته ثابت دی. بل مر رجل قهقر في صلاته څوک چې پرست تللی دی په مانځ کې ابا زخروي د رجوع قهقری به نشته وي تاسو سفیانو کوي اول د لفظ صحیح کوي غلغره اعتراض کوي په خبره نه پوي دا قهقرا ده کدا رجوع قهقری دی شرمېدلی. بل مر رجل قهقر في صلاته او تقدم بامر یا په یو کار باندې وړاندې ينزل به چې د تر وړاندې یو نازله پر شي کنه. ورک علیہ السلام منځ دوران کې غلاس افریت توبت کړو اګریوان دی نیول. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاندي المذكور آنفا في باب ما يجوز من التسبيح والحمد واسترش. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري اخبرني يونس بن مالك ان المسلمين بينهم مسلمانان ولاړو د سبعي منځ کې يوم الاثنين پر روز او صدیق اکبر صدیق يصلي بهم جمع فرقوله ففجأهم النبي مبارك عليه السلام ويرول اچانک پردو اوچتا کا قد کشف ستر حجرت عائشہ داغی دا کمری دا کڑکیو نے پردو اوچتا کا فنظر الیہم داغی دا کمری دا دیوال و کڑکیو دا کبلی پا دیوال کیو نبی علیہ السلام صحابو تو قتل وغی صفونو کی ولارو فتبسم ندو تبسمو کم چی شکر دی زمانہ پس زمان پا خلیف مطلق او خلیف اعظم باندرا غندی اتفاق سر ولار دو خاندل ابتدا تبسم و انتحاد دوی حکو فنکس ابو بکرن علاقبه اس گورا مخ پا مخ اغسو شو بطند باندی رستو روان شو تارو جوی کهکرانه دست هر دا ترجمه پسولو گولا مر رجال کهکرا فی صلاتی اوس دا دی چې پرستو تنزیح دا ولی زی تعظیما للنبی دا د مبارک علیہ السلام تعظیم کی فهیم د مانزه کی خپل پیر سیب نه پرستو تلے ولی رسول الله مبارک د صدیق اکبر سے پیر سیب نو ولی صدیق اکبر سے مرید نه دی ته مانزه غیر ته ما مشرک کی هغه مانزه کی چې پیر سیب ګوري پرستو دی دا تعظیما دی خو تا ته خو زه د خپل پیر سیب نامه د خپل ځان نامه د خپل جماعت نامه نشم ښودلی خو دغه حدیث کې راغی که خر نیو عقل درکې خو پوی بشي او چې خر و عنادي خو نه پوهېږي هغه ته خو خله ور پکار دی چې راځه ورپسې نور پسې نه وظن د ګمان کو چې ان رسول الله مبارک علیه السلام یرید روزي ان یخرج له اراده لري چې روزي مانځتا هم المسلمون وهم المسلمون صحابه کرام دمر مسشو په دې منځ کې چې قصد وکړو ان يفتتنوا في صلاتهم چې دې منځ کې فتنه کې پریږدي سمانه لکه لاندې و به ان يخرج منها چې دې منځ نه سلام واړي د جمعات کې خمه زیدار د نبی له سلام په خوشاله کې استقبال وکړي پوښولې فرحم بالنبي اور په خوشاله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خوشاله شو منځ کې خوشاله شو او چې صرف السلام علیکم ایها النبی ټیم کې دی دا تصور کو نو دا تصور د بي سره د جما د تصور نه او د نعوذ بالله د فلان او د فلان ودا بدتر د دې زنديق ته وګوره دا غټ زنديق وګوره او دا زنادقه ورته په دې زمانه کې تعویلات کوي نینا دا چې ته همت په خپل بوزیو د خدای منځ کې ولاړ او ته چې کم دی دا همت اخوا کې دا په قصر اخوا دغه کې دا کافرانو ولوس تعویلات یو خر دی بل کې هغه یو کتاب لیکلی د ځان نه پکې څه کیسې میسي کړي راځه ورپسې نو
او دا خر ته روړه دی خرم جوابونه کړی دا خرم وې زمولای روړه به توس وخت تیرې سیمه توضیحات عبارات اکابر اولاندې لیکلي الشیخ او بیا مفتی او بیا هغه فلانی وډینګ خبره باندې پوښ الکه د شیخ تعریف هم درځي کنه درځي تاسو هغه چې کوم شیخان دي موږ غیظ شیخان نه تسلیم او یا توفیق خدای هیڅ حیثیت نه لري نو دیم را پاسو دا کفری عبارات دي چې کوم د تعویلات کې جوابونه کوي د دې دا مطلب دی دا مطلب الکه غي میدان لړلې دی بس مګنې بات کړي دی ګن ته ګن وایا کبرېلې ګن بات کې هغه پم ګن وایا کدی باندې بات کې هغه پم ګن وایا مثلا ډول چې بس د دې ګړو دی غلطي دي شوی دا زه بالکل دې ګناو سره تایید کوم نو سره ولاړ تر پاسه هغه اب جهنم کې سوځو ټول تعویلات کوي د دې دا مطلب دی یو پکې د احتمال لږ بل پکې دار وزي غول خورا غول وې تکړه شي دې تباہ برباد کړي هغه یو غول خور دی پکې نور غول خوري راځه ورپس تا ته وس راشي حضرت عمر سے مانځ کی و زمانځ کی مستولارم انی لاجهز الجيش في الصلاه لخر مانځ کی تیارم دا مانځ کی دا کرم ربم چې دا سلامو ګرځم دا فلانی دا دمر لخر دا فلانی علاقه ته لګم چې جهاد وکړي هغه شرک نه دا چې د نبی رسول الله تصور کې دا شرک دی ای شرمېدلی خو مشر دې پدو کو بس بد وای به بری کړي هین راوه چې کله مبارک علیہ السلام وکړ هغه په پوښو جوړ زما په مینه کې دومره مس شو چې سلام وروي منځ نه وځي فاشار بيدی په لاس سره ورته اشاره وکړه چې بس په منځ پوره کې زدنه پرده واپس را کوزوم پښتو باندې پوښوي ان اتم چې منځ تمام کړي بیا دن شو حجري ته ورخصت را پرده را واچول وتوفي ذلك اليوم ودغه ورځ کې مبارک علیہ السلام وفات شو صلی الله علیه و آله وسلم ټول وای باب اذا دعت الام ولدها في الصلاه کله چې امور بچي مانځ کې را دعوت کړي کفرض مونږ زمون فقهاو بس نه دی ورځي ورته بیا مونږ د مختصر کې لکه د سهار په مونږ ولا د سهار مانځ کې صلی یتونه شپته یتونه لستل کېږي ناغز ورګي جوړو کې بس یو درې سلور دی یو سلام نظر وړي مور لدی ورشي او کنفل کې فقها ورکې اختلاف لري بعضوی چې وردیش بعضوی بعد پوره کې بیا دی ورشي بعضوی چې کچرته مور ته په علم چې د منځ کې ولادت بیا ورته واس کوي بیا دی نه ورزي مونږ د لند کې بیا دی ورشي او دي کې مکمل دي کې بیا دی ورشي بعضوی که مور ته پته نه و چې د منځ کې ولادت ورته واس کوي په نفلو سلام دی فورن وګرځي مور لدی ورشي خبر باندې پوښ لیکه لیکي وتا د جوړج بزرګ چې د بنی اسرائیل و بزرګو او منځ باندې ولاړ مور ورته وازونه کول ورته مونږ پوره کو او ډیرانه دا مونږ پوره کو بیا راغی په هند صلات کې رانغی د دې په شریعت کې منځ کې خبره اداره راوي او د چې کوم دغه د مور خبره نه منله مونږ پوره کو بیا راغی نو بس هغه ورته خیر وکړو چې اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس خدای دا جريج تر هغه نمري تر سوچ دا هغه زنانه چې په بدکارو باندې پیسې ګټي چې دا هغه مخې لیدلې نه وي تر هغه ممړ کاوه دیو نو چې هغه باندې مبتلا کا چې دا معاملو کې نه دا هغه مخ په صرف وګوره بیا مړ یو رايو د تبتل راتله دا ګډ به سره ولې د سوامي د عبادت خاني په خوا کې اوس یو ځل هغه حمل پیدا شو بچو چاورته ول دا چا نه دي هغه ظالم په دې کې تکي خو دې د جوړېج نه دي بس بادشاہ جوړېج را اوس تو څو غوسه دا وخت مشر او د خاندل هغه ورته دا کار کړو ورته نه مې دې کړی زنانه را واستغه گواهی ورک هغه غي کې مشومو جوړ ورته من ابوک پلار دې سوق دی او ورته فلان راعي تني فلانش من کې مې پلار دی اخمور مې درو پدیزي ابن حجر اسقلانی امام نووي بدر الدین عینی رحمه الله علیه چې دا د بزرګ کرامت اختیاري او کرامت اختیاري شته
دیسوی وینا سرفراز خان صفدر سے ویل چې دا نشته دی او دا کرامت خو د ولی اختیار کړي. غوث ابن حجر اسقلانی عالم، بدر الدین عینی عالم، امام نووي عالم، کده ستا دا چنی مونی دا څه تعبیر وسو کما اوس د څه تعبیر وکم چې د ابن حجر اسقلانی مقابله کې سرفراز خان څوک دی؟ دا څوک دی؟ ټول عمر شاتیانو شرارتیانو سره تیر کو، په دنیاوي معاملات سره وران شو، دی خواته راوړو عقیده نور مکه د شاتیانو ده، صرف وزه حیاتیه مو سمې موتامنه د دې حیاتیانو د دوککولو لپاره ورته کتاب ولیکلو تسکین الصدور، دی ورته په سجدې پرېوته وي. دا خو ډېر شیخ دی، شیخ سرفراز خان صفدر دی، دا خو امام المتکلمین دی، امام اهل سنت دی، هغه لوی زندګ د خپل دور او زمانې خبره باندې پوه خپل تسکین الصدور کې دا لیکلي چې د فلانې سن کې فلانې دغه کې د اشاعت فلانې رکن پاتې شو، د اشاعت حدیث اوس دغه جوړ امام اهل سنت ته نه جوړ دي ته خو غدا مفتی منیر راوړو د وسو خبر وسره منلي، بیا د تمشیر او امام اهل سنت او امام المتکلمین دغه القابات د تم ورکیدا جاهلان راجم دي چې بس یو ورته فصیح او بلیغ او امیر راوړو د بس دی ورته بیا پسیدي شي په بوکه شي ورته بس بیا سر بکف او سر بلین چغي ورته شروع دا نه چې زه بریلیان مې و بیانو نم زیاد بدی شي خو لکه دی غوز دا بې د بیانو خو دی بندیانو کړي دي نو دی خو ځکه نه معاف کوم خبره باندې پوه هغه بریلیان نه یادوم چې کوم ماتوریدیان او اهل سنت والجماعت دي، نه هغه دی بندیان یادوم، ما خو ضرورونه ګڼم، هغه زما د بدن اجزا دي، خپل سترګې ګڼم، سرې ګڼم چې عقیده روغه یو دا خو چې چا ګستاخیانې کړي هغه نه معاف کوم. راځه ورپس نو مونږ دا چې وایو چې مونږ مخکې خلکو پسې ځو مطلب زمونږ دغه دی چې اخو ابن حجر اسقلانی، اخو امام رازی، اخو عبدالوهاب شارانی، اخو امام نووي، اخو قسطلانی، اخو نور دا کابر د امت وي او دوی خو دا فلانی مفتی صاحب دی، کوتک شاه دی، بوتل شاه دی، د کوړي مولا دی، د کراچۍ مولا دی، د گنج مولا دی، د سیپن مولا دی، د رستم مولا دی، ابن تیمیه دی، نو بیا موږ دا زنادقه نه منو. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله مبارك عليه السلام فرمائی نابت امرات یو زنانا آوازو کو ابنها زویتا وهو فی صومته اخفل عبادت خانه کیو قالت یا جریج ورطوچ و جریج قال اللهم امی دولی خدای طرف تمی موردام و صلاتی و بل طرف تمی منزلی قد اجتمع حق و اجابت امی و اتمام الصلاة ندو حقون راتوست مزاهم شو فيما بينهما وصوكم فقالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج مبارك من خطوة ومسكري ذاك نجد نرازي قال اللهم امي والصلاة قالت اللهم لا يموت جريج خدا دے نمری حتى ينظر في وجوه المياميس تردیچ نظر کی پیغام خون د میاميس کی میاميس زمو د میمس تو غزنانه ته وی چې پیسو باندې بدکاریانی وکانه تاویل سوماتی راتله د عبادت خانه ته ادي خواته رعیتن یشکن کې ترع الغنما غړو سرولي فولدت هغه بچیرو فقیر لها ممن هذا الولد چا ورته ول دا چا نه دي قالت من جريج مدار جريج نه دي سکه مقله نزل من صومته دخل عبادت خانه نخته شو ما سره دا کار کړ قال جريج اين هذه الترا ولي زنانا كم زباغ زنانا تزعم ان ولدها لي چې داغي بچي زماله قال یا بابوس من ابوکا درم وګورا یا بابوس او اسمه او الردی او علمو یہ نمو یا دا پدغ سبان کې دا تیرودن کې ماشوم ته وی علم علم عینی پدیز لکلی دا حشیم لکلی فيه دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعا في الصلاة في شريعتهم ناغي په شریعت کې مانځه کې خبره من نه وي
فلما لم يجب امه چمورت جواب ورنکو والحال ان الكلام مباح له نبس استجيب دعوة امه في دمور غدو خيره دبارك قبول شو وقد كان الكلام مباحا ايضا في شريعتنا زمون شریعت کی مغول کی دا سو حلال مباح کله چې دا غایت راغی چې وقوموا لله قانتين بس دا منسوخ فاما الان فلا يجوز للمصلي اذا دعته امه او غيرها ان يقطع صلاته لكن مبارك وجه لا توعد لمخلوق في معصية الخالق او حق دخل الله عز وجل ما الذي شرع فيه آكد من شرع في جدور کی شروع کړي چې منځ دی آكد من حق لبوینا خو ډېر موقت دی ولکه تاسو پوښ دغه ځای به وګورئ ابو اعلان چې را کوشنو وفي در المختار ويجب الاغاثة المحلوف یو سړی گیر دوس چت پر پریوزی بل مسله ده ته په نفل ورانو ته چغي وای ته باندې دا غي اجابت سره واجب دی زر راځه مدد ور سره وکا یا غریق ابو کی پریوتی یا حریق ور کی سوزی هاي 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 لا لنبینا هدی بوحی بالاستغاث کمور پلار ورطا وزونه کوي واستغاثه نه کوي اسم دسی غواړي نور النبو رازی اللہ فی النفل نفلو کی برازی ورده خبر ما در ختم کی وقت باب مسح الحصى في الصلاة کنکر منکر منځ کی مسح کول کتندو خوګي یو ځل دو ځل تا د پاره لابودی یو ځل یو که خیر وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن سلمة قال حدثني مويقب ان النبي عليه السلام قال في الرجل غسړي بارک ول يوسف تراب چا خبر برابرۍ حيث يسجد غسنه چې کوم د سجده لګي قال ان كنت فاعل فواحدا كخام خيكين بس يذلوا باب بسط الصغي في الصلاه للسجود جامع سجدي لپاره منځ کې غوړول گرمی بھی ابو مسری خیر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام سكولا في شدة الحر فسخت گرمه فوضا لم يستطيع حدنا جکل بزم یو کس طاقت نلرلو ان يمكن وجهه چې سم کی بخپل مخفز مکه بس تصوبه جمع غړولا هغه باندې بسجده کوله ناکد بروي من شدة الحر چې دومره ګرمي چې ستاسو جمعات دا فرش دومره ګرمي چې سجده په سم نشي کولای تم ځان ته لمن وغيرها وړول شي او کبي باب ما يجوز من العمل في الصلاة منځ کې عمل روا دي کم خو چې قلیل وي خو ځینې شي عمل کثیر ده وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك انا بن نضر انا ابي سلمة انا عائشة رضي الله تعالى عنها قال دفع ما كنت منذ رجلي يا رجلي ما وقت غزولي في قبلة النبي المبارك عليه السلام بقبلة كدام قد مر مرار هغه منس کوله کله به سجده کوله فوزا سجده غم زني زبوس کوندل ما ناکد لاندې لیکل چې عمل په صلات څنګه دم یو عمل لسکوندل کنه دا قول نه پروانه کې لاندې ناکد لیکل فرفعته ما بدا اخبي غنك فوزا قام اكل بجدي قيام تدري مددتها ما بيا خوريك يبديك وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وبارك السلام يمنزك نعم كثير فقال ان شيطان عرض لي ما تجي من ذكر اوران حمل لي حمله را باندې فشد علي حمله را باندې وکذالک ليقطع الصلاه لي جما باندې منسقط فامكنني الله من خدای تعالی ما د قدرت را کو پدو فدعته ومدي ذکر لیکلی پیدام کوزي من سنگرزي فزعته كسي لأن كتاب في دال كزال فزعته دال توجي دا ماخوذ بالزعزعتين اي غمسته غمزا شديدا سخم اسكن دلو او دال سرم راغلی دا دفع نوالا چه ما دفع کو دی يوم يدع سنگرازي يدعون الى نار جهنم دعا اسرازي
ولهذا دعت نداعين پتا کې مدغم شوی دی پوښي په خبره باندې يوم يدعون يدفعون او الصواب فدعته دال سره چوالی بارها ناکد لیکلی دی چې دا عمل قلیل و مفسد د صلات نه ها ولقد هممت ما قصد ان اوسكه چې دو تړما الى ساریه یستنفس حتى تصبحوا تردید سبا کی تس فتنظر لی چې دی رزل تو ګوري فذكرت قول سليمان نماذ ما ترى یاد وینا سليمان علیہ السلام چاغه دعا کړو رب هب لي ملک خدای کما ته بد شي لا ينبغي چې نه خیګلی هدي من بعد د پاره دی وک زمانه بعد نبات شهید مبارک علیہ السلام داغه ډیر غټو خو بس تواضع پکې و داغه د دعا خیالي ساتل فرده الله خاصه خدای تعالی رد کو متروک مبعد متحیر مفروض فکم نه چراغل وغه کې نامراد شي باب وزن فلتت الدامه في الصلاه منځ کې دي ساروي و تختيږي په عمل قلیل ټینګول شي ټیک ده او کني و سلام وانه ورپسې ورشه راي ولا بیا موږ بیو کې عمل کثیر سره باندې ټینګه چې ورپسې نه دم ترلي ورپسې منډه وي چورګه ساروي نسمو بس مونږ کې ولاړ دا ناروا وقال قتاده سيبويدا عبد الرزاق مسئولن ذکر کړي ان اخذ صوبه کله یو سړي جامع واغستلی شي لکه صدر دې پروت غل د نوالي روان شي نو يتبع السارقه دې بغل پسې شي مونږ دې پری وی کنه پوښي غل پسې شي دې سټ کې درونی او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ازرق بن قيس قال كنا بالاهوان مونږ هوان کیو ښا تا 65 سنه هجری کیو مسله راغلی و د خوارجو سره نه هم لیکلو د کرمانی و چې د احوان د اربده خوزستان ده او صاحب العين و چې د احواز ده الاحواز 7 دا ودي كورم بين بصرة فارس لكو ها بارحال بس دا يوزو نقاط الحرورية خوارج سره پدې کې جنگ راغلی دا راکټ لیکلم دي چې دا په طائفه د خوارجو نسبت کېږي حرورات چې هغه قريه د قرو د کوفینو فبيننا على جرف زه دریاب په غاړه ولاړم على جرف النهر د نهر په څنډه اذا جاء رجل يصلي منځ کوله فاذا لجام دابته بيده د خپل اسب واګي په لاس کې منځ کوله فجعلت الدابه تنازعه دي اسب وسره منځ کې جګړې شروع کې ځان ته خلاصوله تختیدا وجعل يتبع هدي ورپسې نه پرخوا یو قدم دو قدم دا غوري عمل قليل وخا قال شعبة بن حجاج هو چې دا واګي ورسره هو ابو برزة الاسلامي رضي الله عنه دا صحابي دی فجعل رجلا من الخوارج خوارج خو خوش دماغي نو صغير ولګید ولې د احناف منستو ګور کنه وې درته کنه وې د احناف تراو ته ګور منستو ګور الکه دی خدای دې تیز من سره بغیتا خدای دې دې ګیرو دې وګد من سره جهنم ته گزارستا کیده مردار ده خبيثه ناغول چو ګور کنه اللهم افعل بهذا الشيخ خدای د خیری ورته کول وګور دې منځ کې دا کار کوي خدای داسې کې خدای داسې فلما صرف الشيخ وشاس بنجيري ابو برزه صحابي مخراوړلو قال اني سمعت قولكم ما استشهد خبر اوريدا واني غزوت مع رسول الله زګور وړو کې سړې نه ماده نبی له سلام ملګرتیا کې جهادونه د تلې 7 غزوات او 7 غزوات او 8 غزوات شپږ یو یا تو غزوات هغه سره شریک شوی وشهدت تيسيرا هغه مبارک بچی دا منځ کې څنګه ثاني په خلکو راوستله هغه تم زه حاضرین تسهيله على انه في الصلاه وغيرها کما ځکه کما ځنه غیر او هغه ثاني راوستله غم ما زور ته حاضر واني ان كنت ان ارجع مع دابتي او دا جزاء د خپل سرله سره کوته واپس شم احب الی دا ما ته خوخیږي من ان ابعها
دا چې زه به پرېږدم او دا مانه وتښتي ترجع الاعمال فيها چې دا خپل ګیا ته لاړه شي او که نه مانه لورې لاړه شي فیشق علی ما باندې بیا مشقت را پرېږي زه دا نه خوښوم ما به مانځه کې دا نیولې وه هېڅ پروا نه کوي یعنې عمل قبول مانځه کې دا روا دی لسم دا لیکلي دي چې دې اسب پزې شوی نو بې عمل قبول شوی و خبره باندې پوهېږي لکه څنګه چې روایت د امر بن مرزوق کې راځي چې اخذها د صرف رونیوه او ثم رجل کهکرا ومشا قلیل بدون انحراف عن القبله نو دا خو مفسد د صلات نه دی که او که عمل کسب ته خبره لاړه بیا ټیک نه ده پوه بله روایت هم تاسو ویلو که ستاسو یاد شي نبی علیہ السلام کمره کې ولاړو نفل کول عائشہ رضی الله عنها راغه او دروازه ورته واله او دې یو قدم وړاندې شو دروازه کولو که بیا رسته شو پس خپل منځ ولاړو د عمل قلوب مفسد د صلات نه دی کنه پروا نه کوي وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس نور تنظرني فقام رسول الله مبارك عليه السلام ودرد فقرأ سورة طويلة دم كتيرها ثم ركع فطال ثم رفع راسه ثم استفتى سورة أخرى ثم ركع حتى قضى وسجد ثم فعل ذلك الثاني ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا دي ذكي مولد الكل شيء هر هغه شيء وعدته چې ما سره واده شوی حتى لقد رأيته تر دې چې هغه مولد هغه موعود اريد ما ارادو كان اخذ كتفا جيود غنچر ونسم جنتنا حتى رأيتموني ترجي حين رأيتموني هغه وخت چې تاسو زولي دم جعلت وتقدم دا چوڑان دي شم دا ګور غنچه پس وړاندې دي شو ولقد رأيت جهنم مولد حقیقتا يختم بعضها بعضا ما تولو بعض نور لرا حين رأيتموني تاخر تمانځه کې چې تاسو کوم چې لګرستو شنده مې جهنم لیدلې ورایت فی یادی کې مولد امر ابن لوحی خبيث وهو الذي داغ رزل سیب الصوائب چاول صوائب خوشی کړي څنګه راځي قران کریم ما جعل من بحيرة ولا وسيلة ولا حام ولا څنګه ولا صيبة ولا وسيلة ولا حام اول سوائب دا شروع کړو هاي دریم لیکلی دي چې بل روایت کې راځي رأيت عمرو بن الخزاعي يجر قصبه في النار کلمې تراوت وزن بس راخ کې دوزخ کې هغه رزيل بل ما يجوز من المساق والنفخ في الصلاة منځ کې لاړې تو کلیه پوکي وهل پوښ په خبره باندې پوکی که سو له حروف حاصل شو منځ مات دي اوس کړه ذکر کړی شوی دی ان عبد الله بن عمر نفخ النبي مبارك عليه السلام پوکی وهله فی سجوده فی کسوف خپل سجده کې په کسوف کې ابو داود کې ورش چې په سجده پروت خلونه وتل اوف نزل دا ویلي او شرعین دې ذکر چې دا پوکی نو داغه د سا आवाज راوته اسا چې سړی خلی د سا आवाज راوته خو راوي تعبیر په نفخ سره کړي سلوره مې دې ذکر لیکلي دي چې دا تعلیق دی مسند ذکر کړي ابو داود د حدیث د ابن سعید نبی عبد الله بن عمرو هغه کې راځي ثم نفخ في اخر سودي فقال اف الى اخره واخرج الترمذي والنسائي والحاكم وقال سيد انه ذكر البخاري بصيغه التمريز ذكر دروات ابن سعيدنا نبي لا مختلف فيه باستدلال کې پدوان ابد استدلال بصف کړي على ان المصلي اذا قال في صلاتي اف او لا تفسد صلاته امام سبوجي ماتيږي لکه من كلام الناس واجابا بان هذا كان ثم نسخه بكدا منځ کې اوف دا و خو به منسوخ شوی پښتو باندې پوښ ټیک دا مبارک به ویلي خو منسوخ شوی او یو بل مسله چې هغه سړی او جوړی منځ کې اواز اوچت شي اوه دغه کوي نو کومن وجع یا د خبر د مصیبت د ورودو په خاطري کومن زمات او کومن ذکر الجنه او النار یا په شوق د ملاقات د بری تعالی کې ذالک د دل له زیات الخشوع او من زنماتي هدايه
پوش نکونه خونزاده ورته وي وفات دی که ژوندی دی خدای دې وبخي وفات مبارک صاحب دربار ته راغلی مبارک صاحب دربار کې د مانځه کې جذب و په اعتراض وکړ مبارک صاحب سره بحث شروع کو ودا نشته مبارک صاحب ورپسې کتابونه وروړل ورته وښودل چې هغه دا ځایونه ورته وښودل نو دوی ورته وویل چې دا خو موږ بار بار پړو کړي دي خو دې ته زموږ فکر نه او مبارک صاحب ته ویلي مو چې پیرانو کې تا منم او مولیانو کې زه یم مولیانو کې بل مولا نه منم پیرانو کې بل پیر ستا نه علاوه نه منم خو چې مبارک صاحب دغه ذکر رابند کړو نو بیا ورته مبارک صاحب وویل چې خو تا نه زه غټ مولا یم که نه خو مولیانو کې ما منې ځان نه فوق کړه تا د خدا ځای تا ویل ما ویلي دي پوه پې نه وي نو بیا خندل غاټ مولا تېر شوی دی منطقي استاد الکل فی الکل واما مبارک فمبارک دا وسیم مولوی صاحب تلو دیم راټینګ کړو دیم په بحث کې متاثر کړي دا شامدون مولوی صاحب په خپل وجما سره په دې منځ کې وجد باندې بحث کړو موږ دې کیسه کوله ما پسند کتابونه وروړل ټول خو ما چې غایله مو د غانداز او دغه تو کتل بس تسلیمو چې صحیح دا حق پرس خلک علم مړه د مبارک صاحب علم شیخ صاحب زي مکتبی ته دن نشم د سید فقہ فتاوی کتابونه په کیوري د جمع نامم نه اوریدلې او دا کوم کتاب به چراغستو د مبارک صاحب د لاس د حواله او د خطونو د جزئیات دروغ کیو چې زما ورته ذهن کار پرې اخی ایمل چې علم دې ته علم موږ د شیخ صاحب مکتبی د دنیا حیرانه و د ابن سمی غزنوی ورته وی شیخ صاحب د باره کې ما ته ویل یو کال دغه وړي دورې ته نیولې ویل لاندې بناست د بلاندې پر دغستما برغست یو ځل طالبانو ته ویل چې پته چره روخه چې زما د مکتبه لګو ګوري وی چې روخه ته زما مکتبه ته کتابونه وکتل یما ته ویل چې شیخ صاحب مونږ ول کته د څه بس زمونږ یو څو کتابونه در سره دی او چرته رسالو دغه ګوري دا ستا کتابونه دا خو ما کتاب براواغستو چې نه مې نوم اوریدل او نه مې چرته کتل او بیا دغه سړی هغه مبارک صاحب ته حیراني نو مبارک غو علم چا سره غوزد وینات دا خو ډېر بد شی دی اوس هم پکې ډېر جاهلان وي چې هغه مې سړی وغه داسې راځه ورپس ربيع قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب نافع عن ابن عمر ان النبي عليه السلام رانو خامت مبارك عليه السلام لاړو في قبلة المسجد مخ كثيرها فتغير غصشه فأهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم استاسي وطرف وكست مخامخي فإذا كان في صلاة جكل منزك استاسي وكسفين ولارد نتج يدا چخراش كده نتج او لا يتنخى عنا ثم نزل برحكتش منبرنا فحطها بيده وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم يستاسي وكس لارد تتي فليبزق يساري وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاه كلا يستاذ وكس منزكي فانه يناجي رب كريم سلام مناجات فلا يبزقن بين يديه ولا يمينه ولكن شمالي تحت قدم اليسرى قد مرها لك مخ كثير كان بل من صفق جاهلا من الرجال في صلاه یو سره دې پوی نه وي او د الله اسمان کې پړه کوي لم تفسد صلاته په دې کې روایت د سهل بن سعد شته مبارک علیه السلام په حواله لکه بروي وقد مر في باب التسفيك للنساء يعني انفا پوش بابنا اذا قيل للمصلي تقدم لګواندش او انتظارك فانتظارك فلا باس مقتدی د پاره سړی منځ کې انتظار کولی شي کنه رکوع دی علامه شامل کلی کده معین کس د پاره کوي چې ورته معلومي چې د فلان روان دی رکوع دی چې رکعت ټینګ کی ناروا دي مکروه دی او کنه پته نه لګي چې دا څوک روان دی معین کس ني او د صرف دا و چې موږ د رکعت ټینګ کی رکوع ورته دی پروا نه کوي أبيه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي
خلق د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا کې منځ کولو وهم عاقد عذرهم من الصغر تړون کې د خپل لنګونو د وړوکوالي د وجې نه چې لنګونه واړو په سټونو باندې تړون د مخکې تیروخه فقیر للنساء زنانو ته ویل شي ولا ترفعن رؤسكن اثرنا بنو چتوي حتی تستوي الرجال جلوسا چې سړي خبر برابر کینی تاسو بیا بسرو چتوي دې لپاره که زنانو مخکې سره چت کې سړي په سجدي او لنګ ورکوټي او سټ کې تړلې او ټول ورته زنانو تخکاری پونه شو پښتو باندې باور رب السلام فی الصلاه مانځه کې بچا علیکم السلام نو او به قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن الامش ابراهيم عن القمه عن عبد الله قال كنت اسلم ومزه د مخکې تیر ما سلام او مبارک علیہ السلام باندې او په صلات فرد علی ما ته علیکم السلام فلما رجعنا كل چراغ د حبشنا سلمت على ما سلام وجهه فلم يرد علي ما جواب رانك وقال ان في الصلاه للشغل به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شندير انا ابن ابي ربا عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله مبارك السلام عليكم في حاجه الله وجدا حاجت مسلم کی راضی چې دا غزوه بني مستلق کې دی لګلو فانطلقت زلالم ثم رجعت بيراغم وقد قضيت ما حاجت له پورا کړو فاتت نبی مبارک علیہ السلام تراغم فسلمت علیہ السلام دې باندې واچولو فلم يرد لي ما وعليكم السلام نبي فوقع في قلبي ولكن خفقان راغ ما الله بيعلم هغه چغله تلور باندې پويو فقلت في نفسي ما دې اړه کې ویل لعل رسول الله شاید پیغمبر علیہ السلام موجود علی ما باندې غوښه شوی ان يبتات ولذك زليت راغم ثم سلمت لبم السلام واچول فلم يرد علي فوقع في قلبي ولكن خبر راغ شد من المره الاولى دا وزن زيات خبري مړه تراغلي ثم سلمت عليه فرد علي ان بعد فراغ من السلام واچول وعليكم السلام راتو وقال انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي زمرا کوم د دې نجات علیکم السلام ذکر زمان ذکیو وکانه الله راحلتی د خپل سرلې باندې متوجها مخکون کو غیر قبله ذکر سفر کې با گنجائش باب رفع الايدي في الصلاه امر ينزل به من ذکر سم سلام سليمان نازل شدل اسنو چته پروانه أبيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز أنا بهازم عن سالم بن سعد قال بلغ رسول الله مبارك عليه السلام بخبر راغ أن بني عمرو بن عوف بقضاء كان بينهم شيء هذا درمیان کې څه جګړه راغله ده خپل کې جنگ کړي وخت تاسوي فخرج يصلح بينهم صف ناس من اصحابه فحبس رسول الله عليه السلام وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حبس وقد هانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر وكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فأخذ الناس بالتصفيق قال سهل التصفيق هو التصفيق قال وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه يامره ان يصلي فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ثم رجع الكهكرا واستير شو كان وقت وراه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين منابكم شن في الصلاه سچل شو تاسو باندې ځکل ورته پیش یو شی منځکه نو خاصه تاسو شروع شي په تسبیح لا سنه پړکولو انما تسبیح للنساء منابه شی چاته ورسیږي یو شی منځکه او دوی سبحان الله بيرا توشوي كتل صديق اكبر سرتا فقال يا ابا بكر ما منعك ان تصلي حين اشرت اليك قال ابو بكر ما كان ينبغي لابن بكهافه بكنيو ما تنبي مناسب ان يصلي بين يدي رسول الله عليه السلام باول خسر في الصلاه منځ کې فتش باندې لسونه خودل دا جهنميان دمه به دا مکروه دي دا ښکار نه اول وشي وضاحت کړی دی بیا ته وګورئ ابي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا محمد بن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي عن الخسر تشو باندې لسونه خذون من الشهود في الصلاه وقال هشام ابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا محمد عن ابي هريره قال نهى النبي مبارك عليه السلام نه کړو اي صلي الرجل مختصرا جسد منځ کې په هله کون د کې اختصار کوونکی وي پوش
اوله شی لیکلی دي یا خو مشتق د خاسرین یا د خسرت نه هغه چې امسات وي یا د اختصار نه ضد د تطویل درې احتمال دي پکې ښا بابونه يفكر الرجل لشيء في الصلاه یو سړی ما یو د شي د پاره مازه کې فکر کولی شي کنه وقال عمر رضی الله عنه اني لاجهز جيشي وانا في الصلاه لخر تیارو مو زمانځ کې ولاړ چې دا شرک نشو چې ما صرف د رسول الله مبارک تصور کو چې مشرک شو اې د مشرک زویا وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمرو هو ابن سعيد قال اخبرنا النبي ملك عن عقبه بن الحارث قال صليت مع النبي یار دین خو زمون څخه ګټ نه دی یار دی واغې ته شرک ویل ته صحابونه دا ثابت دي نو دوی کې موږ تسامح کو ستر کې پټو گزاري وکړو خو خزم په طلاق دی ایمان نم خلاص دي چې دا سر چا ویلی ورسو کې څه ګټ خو نه دی دین مزلی دی کنه دا خو حدیث ته بخاری دی کنه کنه دا فلانی دی ډنګلې دی وکابر پس خبرې کوي وکابر داسي نه وکابر دین خو تبا برباد کو تام خو تبا برباد وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد دې د عمر فاروق سے وکابر کې نخ کړي نه ورته د بخاری دانو قال اخبرنا النبي ملك عن عقبه بن الحارث قال صليت مع النبي مبارك الاسلام سلام مجمع على سرد مازیګر فلما سلم كله سلام ورغل وقام سريا فجلته وريدو دخل على باب نسائي بعضی بیانو تورغ ثم خرج محکم تاسو دا ویلو ښا اکور کې ورته سره ذریات شو مانځ کې غانا ثم خرج ورأما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته صحابه مخکې هغه تعجب لیدو چې زما د جلتې نه دي تعجب کو فقال ذکر من ذکرات یاد شو حذف وانا في الصلاه تبرا عندنا د سر زرو څه ټوکړي را کوي هغه راته یاد شي فکرهت يمسي بد مګنل جدا شپې کی او یبیت عندنا منکر شپو فامرت بقسمتي ما دا تقسیم کې امر مې کو دغه په قسمت وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن جعفر عن العارج قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنا بالصلاه كل جماعه اذان وکړي اکبر شیطان شاک له درات هغه بادي حتى لا اسمع تزين تردي شديد اذان نوري دم رجل لاړ چیزونه چې خو دی وای پنجابي نه فوضا سکت المؤذن اوس په غشیو دي په خوا به دغه غټ مولا ډله کې بناز ته بس دماکه به وک اقبل نبی رایش فوضا سوی بجې کله قامتش اکبر بیا شک فوضا سکت او کله چې چپ شي اقبل بیا رایش فلا یزالو بالمرء سره پورن خطوي مانځ کې سپیس پیږي یقول له ورته اذكر ما لم يكن يذكر هغه مخ کې چې د سیاد نو مانځنه وړاندې او ورته مانځ کې هغه یاد کو دا یاد حتی لا يدري كم صلى تر دې چې نه پويږي چې څومره مونږ کړي دي دیو جن یو بزرگ ته شکر ایمان سورت دی پیدا کیږي نه ورته یو دوه رکعات نه فلو کده طبيعت هغه د حدیث نه استدلال کول شیطان سړی ته مانځ کې وای کنه چې اوس کو رایات هغه چې ورته یاد نه هغه ورته مانځ کې رایات هغه یو رکعات کو چې شیطان ورته یاد کو سلام وړل منډه کبستی رایات دغه سم نه پکا دوه رکعات خو بیا پورا کړه بلنګ استاد څخه خلک هم راځه ورپس قال ابو سلمة بن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فکل استاس یو کړه کس دا کار کوي لکه برسلی کلی ما ذکر من كونه یعنی مانځه کې خطا کې چې رسول مونږ کړي دي یو کدوا درې کسلور فلیجو سجدتين دو سجدي دي کې سجده سهو او دې دناس هو قای وسميه بسلمة نبي هريرة وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سيد المقبوري قال ابو هريره رضي الله عنه يقول الناس خلق ما پس خبر کې جگ سره ابو هريره د دې روایت چې کم دي دا بیان کړي نعوذ بالله ځان نه بیانې فلقيت رجلا اصلوره ملي کړي دي اکثر ابو هريره اي الروايه الرسول الله عليه السلام په دې کې اشاره ده الى سبب اکثاره چې زول ما دي روایت کړی دي وهو انه كان يثبت اقوال رسول الله وفعل بخلاف غيره ما بیا دول ضبط کول می بل چا خو نه کول
فإن قلت معترض به کته اعتراض کې چې اين موجود ترجمه دي روایت کې د ترجمه ځای کم دي قلت اما عدم ضبط ذلك الرجل لأنه لاشتغاله بغير أمر الصلاة او ضبط بهرورة لأنه اشتغل بالزبط دغه موضوع ترجمه دي فلقيت رجل اعظم ملاقات میں کو دیو سړي سره فقلت بما قرأ رسول الله ما امتحان په کول شي دی غورش بیګه مسمتن نبی رسول الله باندې کې کم صورت ویلې بیا ول جماعت پته نشته ایمل چې ما پسې بیا خبرې کولې خو تاسو نه یادوي نه زه خو یو شی یادوم کنه زه ګډې روایت کوم کنه زماره وځ ګډې دي کنه بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة او دا غنزدیش پوجی تیر شیو ساری تی پختنه کڑو فقال لا ادري فقال علم تشهدها ولت بیگانی وجوز دنهیر دی قال بلا قلت لكن انا ادري زماد گورا ما تپتشت قرأ سورة كذا وكذا فبما تعترض علي خبر باندې پوښوي ولما تقول في حق اكثر ابو هريره اتظن بي اني اعبد الكذب على رسول الله كلا وعش انا اضبط اقوال رسول الله وفعله بسم الله الرحمن الرحيم بما جاء في الصحيح شيخ نزديد يا خزا